د یهودو او د نصاراو خوشحالولو کوشش مه کوي. یهود نصارا کله هم تاله نه خوشحالېږي. ها دا به هغه وخت کې تا نه خوشحال شي چې ته یهودي شي یا نصراني شي، نو دا به تا نه خوشحال شي. غیرت خو دا دی چې ظالم ته وایي چې ته ظالم یې، خو چې وس ته نه رسېږي بس په کلار کښېنه. او زمونږ وزیر اعظم صاحب ټرمپ ته نوبل انعام ورکوي چې ته ډېر امن پسند انسان یې، ته ډېر همدرد انسان یې. الله دې ژوندی لره. د ریپورټ مطابق صرف په 4 ملکونو کې چې هغې کې افغانستان دی، عراق دی، شام دی، یمن دی، امریکې 4,30,000 نه زیات کسان هغه قتل کړي دي. او دې باوجود امریکا وایي چې زه امن پسند ملک یم، خلکو ته د انسانیت درس ورکوي. او زمونږ وزیر اعظم صاحب ټرمپ ته نوبل انعام ورکوي چې ته ډېر امن پسند انسان یې، ته ډېر همدرد انسان یې. الله دې ژوندی لره. چې ظالم ته ظالم نشي ویلی، په کلار خو کښېنه که نه، غلی خو کښېنه که نه. غیرت خو دا دی چې ظالم ته وایي چې ته ظالم یې، خو چې وس ته نه رسېږي بس په کلار کښېنه. د یهودو او د نصاراو خوشحالولو کوشش مه کوي. یهود نصارا کله هم تاله نه خوشحالېږي. ها دا به هغه وخت کې تا نه خوشحال شي چې ته یهودي شي یا نصراني شي، نو دا به تا نه خوشحال شي. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، چې دا یهود نصارا تر هغه وخته پورې تا نه خوشحالېږي، تا نه راضي کېږي تر دې چې ته یهودي شي یا نصراني شي. نو دا یهود نصارا کله مسلمانانو نه خوشحالېږي. د دې د خوشحالولو کوشش مه کوي. غلګیا دي تا وهي، تا راغورځوي او ته د هغې خوشحالولو کوشش کوي. د امریکې دا عزم کړی دی چې زه به د مسلمانانو ملکونه په لمبر وهم. نن د یو لمبر دی، سبا د بل لمبر دی، په یو بل مه خوشحالېږي. دا کیسه په لمبر دی.